موږ هغه وخت نو شیخ القرآن نه راغلو د هغه یتیمانان پاتې شو نو شیخ القرآن راغی حجرې ته چې وی کتل یو تن ریځې راغستې او سامانونه راغستې دي را روان دي داسې دي هغوی دا میجي راغلل جنازې له به خلک راځي میلمانه به وي او د فلاني ډومبې ماښام دی نو چې هغه سپور نه شي وی واپس اوسه دکاندار له واپس ورکړه پیسې ورکړي وي نه وی واپس اوسه هغې په هغه واپس کړل او شیخ القرآن دیگمار راغوښتو دیګونه یې کېښودل او د دوکان نه سودا په خپله راړه او دیگمار ته وی ته دیګونه باندې که پاخه که زمونږ په کوڅه کې او زه پوه شه او دوی پوه شه چې جنازه وشوه شیخ القرآن اواز وکړ وی کوم کسان چې میلمانه راغلي او تللی نشي خپل ځای ته هغه ایثار شي دا ټول زما میلمانه یې او ما میلمانو له ډوډۍ کړې ده میلمانه یې راوستلو او کېنو حجره کې او په ټولو باندې ښه مکلفه ډوډۍ وخوړله او بیا رخصت کړل غم چې ختم شو هغه هلکانو چې وکتل د هغوی ترونو خپلوانو وکتل شیخ القرآن ته وی د دې پیسې شیخ القرآن وی ما ورکړي دي که نه زما ګاونډ دی ما ډوډۍ کړی مېلمنو له ووی دا خو عجیبه کار دی وکړه شیخ القرآن وی څه عجیبه د هغوی غم راغلی هغوی مشغوله وو و مېلمنو له ما ډوډۍ کړې وه د هغې نه شروع شو چې مړی وشي نو زمونږ په کلي کې محلي والا رشته دار هغوی دعوت کوي او ډوډۍ کوي مېلمنو له د یتیم مال به خوړی شو مولیان به را خلاص وو هغه به یې خوړه وما ادراک ما العقبه فک رقبة آزاد الصدی د شرک او د بدعت نه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا ډوډۍ ورکولی په ورځ د لوږه کې چاله ورکه یتیمن ذا مقربة یتیم لا چې خاوند خپل ولاړ دی او مسکینن ذا متربه یا هغه مسکین لا چې خاورو کې پروت دی راوچت کا ډوډۍ الله ورکه ثم کان من الذین آمنوا او بیا دی وی دا کسانو چې ایمان راوړل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه او وصیت کوي یو بل ته پکلا کې دوه باندې په دین او وصیت کوي په صله رحمه